په پاکستان کې یو غټ ملا دی، په دا پېښور کې دی. دا مناظرې پر دا ټلیفونانو دي. نوم یې دی ندیم صاحب. ندیم صاحب فتوا کړې ده که چا په 12 خیرات وکړي دا داسې ګناهګار دی لکه سړی چې بې ادبي معاف. الله دې په موږ باندې د خرطوبۍ خبره نه کوي، دا د هغې خرو د خلو سره راوځي. وایي دا داسې مردار دی لکه یو سړی چې د خپلې مور سره بې ادبي معاف په مسجد کې زنا کوي. ملګري دا چې څه ویلي دا غلط بیاني کړې ده. اصل خبره دا ده ما بیان دی په بدعت باندې، د بدعت په مذمت باندې چې څوک بدعت کوي. بدعت دا دومره لوی ګناه ده لکه یو سړی په مسجد کې زنا کوي، د دې نه هم زیاته ګناه، ځکه مسجد کې زنا کوونکی د ګناه ګڼي او دغه بدعت چې کوي دی ګناه نه ګڼي، دین یې ګڼي. دویم ما مسله کړې وه چې د کومه عبادت دپاره شریعت د ورځ او د ټایم تخصیص نه یې کړی، نو د هغې لپاره د خپل طرف نه وخت او ټایم تخصیص کول په دې سره هغه عمل بدعت ګرځېږي او هغه مستقل ټولو فقهاء کرامو لیکلي دي. نو درېیمه خبره دغه ما مسله بیان کړې وه چې په 12 ربیع الاول باندې خاص عبادت د رسول الله وسلم، صحابه کرامو او ائمه مجتهدینو نه دی نقل. لهذا څوک چې خاص په 12 ربیع الاول باندې د خیرات سنت ګڼي او تخصیص د دغې ورځې او ټایم ورته کوي، نو یقینا چې دا بدعت دی. بس د هغه ټولې نتیجې خپله یو ځای کړې دي، صغرا کبرا یې میلاو کړې ده او نتیجې یې راویستې ده. نو دا انتهایي دجال سړی دی او کذب بیاني کوي، یې میلاو کړې ده او نتیجې یې راویستې ده. نو دا انتهایي دجال سړی دی او کذب بیاني کوي، غلط بیاني راویستې ده. نو دا انتهایي دجال سړی دی او کذب بیاني کوي، غلط بیاني کوي، یو پوره یې میلاو کړې ده او نتیجې یې راویستې ده. نو دا انتهایي دجال سړی دی او کذب بیاني کوي، غلط بیاني کوي، یو هم دوکه کوي چې هر څوک چې دی الله تعالی دې ورته هدایت وکړي.